دونکو د شهید ډي اس پي دیار خان رور هغوی سره به خبرې کوو. رور سره مخیري ملاقات څنګه شو؟ اطلاع ته کله شو؟ تقریبا 4:30 بجې 5 بجې ما ته اطلاع وکړه چې یاره دغه ستا ورور ستا نه کشر هغه زخمي دی. د دغه نه پس بیا په خپل ګاډي کې کېناستم، پروینو را سره و، سره زامن را سره و، موږ روان شو. چې کله موږ د انګو بایپاس ته ورسېدو هلته کې هېڅ څه رابطه نه کېده. بیا ما ته د کلي نه خپل ورور ما نه دونه کشر دی هغه ټلیفون وکړو چې لالا خو شهید شوی دی. بهرحال موږ بیا موږ دغه ته ورسېدو پولیس لاین ته او خپل ورور مو هلته ولیدو چې په وینو کې ککړ پروت و. څومره وخت یې نوکري وکړله؟ اسپۍ بردي شو، ډي اس پي توب ته ورسېده، دا څه خبرې به یې سره کولې؟ د پولیس نوکري خو نن سبا د مرګ سره ښه ښکلې خبرې کولې را سره، هر یو دغه به یې راته کولو. زه خپل هم د پولیس نه ریټایر یم، 42 سال نوکري پکې ما هم کړې ده. د 2007 او د 2008 او د هر یو دهشتګردي چې کوم دی نو د دې مقابله مونږ کړې ده. زما په دې ورور باندې په دې وخت کې ډېر زما فخر دی. د خپل ملک د قوم د محکمې دپاره هغه خپل بچي خوار کړه. د بادرۍ قیسې د چا وکړې چې دغه ټیم کې د خلکو سره جنګېده او د سره کارتوس ختم شو؟ دغه وخت کې خو ما سره بس صرف د خپل وراره خبرې کړې وي او ډېر په دغه باندې را سره خبرې کړم، مجبورتیا باندې چې یاره زموږ دغسې بابا مې شهید شو، سره ځان را رسوه. د چارتو نوي ملګرو یې چې دی جنګېده نو د جنګېدو وخت کې چې کوم دی نو ما سره په پولیس لاین کې یو ډریور، یو څانېدار، یو سپی، دوی موږ ته وویل چې یاره موږ تاسو په دې باندې فخر وکړئ ځکه چې دې جنګېدو دې په لاس لګېدلی و، د ټوپک نه دی غورځولی. ده دا نه دي ویلي چې ای ورته ووایي چې یار تاسو موږ ته دغه شی خو لکه دې هغه ونه کړو او ټوپک په لاس و په زخمي حالات کې او دې جنګېدو. بیا پرې د شان هغوی چې کوم دی نو لکه دوه پاټۍ شوې ورته، یو ورته وروسته شو، یو ورته مخکې شوه، د شان یې پرې فایرنګ وکړلو او بس په سر ولګېدو، هغې سره شهید شو. 42 سال تاسو چې د بیلډ نوکري وکړله که نه، مرګ د لر وخت راتلی شو، پولیس وردي چې واچوي نو د دې خو اړ پته لګي نه. خلک وایي دوی خو تنخوا دي که نه، نو ځکه دا دغه شو او بیا په شهدا پسې خبرې کېږي. څه احساسات هم دي او څه وایي هغې خلکو؟ تنخوا خو موږ اخلو، لکه زموږ دا کوم موجوده مشران چې دي دوی چې دا کوم امارات اخلي دغه عمره تنخوا دې مال هم راکړي، دغه عمره سهولت دې مال هم راکړي، نو زه به بیا خوشحاله یم. دا پښتو متل دی نو ما ته وګوره د بورې زویه وې څه خو بویه، نو ما له 20 روپۍ راکوي خپله 1500 خوري، نو دې ما ته تنخوا راکوي او مرګ هم زه وخورم او په فرنټ هم زه ولاړ یم. زما نه زیات او زما نه زیاته دهشتګردي او زیاتې دغه چې کوم دي دماکي په دې کیسهخانې کې زما به ډیوټي وه، د ورځې به چې کوم دی 1400 1500 21 22 دا مړي به ما چې کوم دی پولیس لاین ته په ډاټسن کې به وړل. د دهشتګردو سرونه مې وړي دي، د دې خودکشو سرونه مې وړي دي. ملک سعد صاحب زما مخکې شهید شوی دی، خان رازق صاحب زما مخکې شهید شوی دی، ګلفت حسین ډي اس پي زموږ مخکې شهید شوی دی. نو موږ خو چې دنیا خلک نو دا ټول خلک بس تنخوا دي، دا وابډا والے تنخوا نه دي، دا دغه والے تنخوا نه اخلي، هر محکمه تنخوا. سیاسي خلک چې لکونه روپۍ سیاسي خلک ګاډي ور یو شی پرېږدي که نه، خبرې خو همدا سیاسي خلک دپسې کوي. دا ایم پي ګان دي، دا ایم ان اے ګان دي، ښه ښکلې لنکوزر ګاډي دي ورسره. ما ته وګوره بنګ بونګ وروسته مخکې همدا پولیس ته نه مخکې روان یو او وروسته نن ته له څوک راغلي؟ نن رانه بس د الله په فضل بس یو الله را سره دی، نور را سره هېڅ څوک هم نشته. وزیر اعلی وزیر په دې جنازه نه نه جي نه نه، که دونه بهادر سړي جنازه و. زما زه خپله په دې محکمه کې ما وخوړه، په دې محکمه کې ما وخت تېر کړو، نه ما له ډي آی جي رالو، نه ما له آی جي رالو. نن سبا خو چې راشه څه پوچ خو چې یو سپی مړ شي نو کور کمانډر یې په سر ولاړي او زما نه ډي آی جي راللو نه څوک رالل، بس یو ایس پي صاحب راغلی او ما ته پته نه چې آیا دی ډي پي او یا هر څوک چې خو صرف چاند تاره مې لیدلي چې دا راغلی. واسې دې صوبه کې د دې صوبې د امن دپاره چې تاسو کوئ که نه، نو دلته کې د وزیر اعلی، وزیران،
د دوی ذمہواري نه ده چې تاله یو صلاح تسلي درکړې وه دا دیار خان چې کم دی نو ځان لپاره خو شهید نه شو خو ما د تحفظ دپاره شهید بالکل جی دا هر څه چې دي دا موږ چې څه کړي دي دا د دې عوامو دپاره د دې ملک دپاره د دې خاورې دپاره خو موږ ته چا دا تسلي نه موږ له چا په سر باندې لاس راخو نه راته چا په سر باندې لاس کېښودو چې بچیا دا ستا ډیوټي ده دا ستا د ملک دپاره وکړو د قوم دپاره دې وکړو د ځان دپاره دې نه دي کړی موږ د ځان دپاره نه دي کړی د ځان دپاره مو چې کونې به دلته کې به مو کوزاله راغښتې وه او بس بیلچې کوزاله بخور دا مو د ځان دپاره کولو دا موږ خو چې کوو دا زما د ورور چې دا ځان شهید کړو 4 بچې په یتیمانه پرېښودو ګرانو کتونکو د بهادر دیار خان خبرې خفګان پې نه کوو ځکه چې زمونږ یې سر پهر سر اوچت کړی په زخمي حالت کې دا موږ په فلمونو کې ګورو ښه د دیار خان چې دا کم کردار ادا کړی او پکار و چې نن آی جي پي په دغه جنازه کې وي نن د مردان ریجن ډي آی جي په دغه جنازه کې وي چې دې ضلعې سره تعلق دی زه دغه خو پرېږده خو چې نن خو وزیر اعلی وي نن وزیر وي د دې 403 وزیرانو چې اوس یې مازدیګر په 400 کې میله را جوړه کړې ده او دا چې زما دپاره ځان شهیدان کوي او هغې خلکو ته هم بیا مو چې تنخواګانې اخلي تنخوا اخلي خو شاته ورپسې مرګ هم دی نن دغه 4 یتیمانو بچي هغه په پولیس کې چې کم زوی دی هغه نن دا غم نشي زغملی هغه پریشانه دی ستړی هم دی پرونه دې خاندان خوب نه دی کړی ډېره د افسوس خبره ماله په دې سیاسي خلکو باندې راځي چې دلته کې وي امن دی دا امن دی دا پولیس والا مړي تاسو ته مړي نه ښکاري د پولیس والا شهادت تاسو ته شهادت نه ښکاري د پولیس والا د بچي ښځې یتیمان کېږي کونډه کېږي تاسو ته نه ښکاري د داسې بزدله خلکو سره زمونږ واسطه راغلې ده بې حسه خلکو سره چې دوی د لاسه د دوی د غلطو پالیسو د وجې نن زمونږ پولیس والا مري نو ګرانو کتونکو ستاسو د وړاندې دغه خبرې دي فیصله په تاسو ده انشاءالله بل پروګرام کې به حاضرېږو ډېره مننه